بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دې پسې افعال مدح و ذم دي. موږ د ماشوم ته وایو چې بچې مدح هغه الفاظو ته وایي چې موږ د هغې په وجه باندې یو کس صفت بیان کړو، او ذم هغې ته وایي چې د یو کس موږ د هغه مذمت بیان کړو، یعنې بد بیان کړو. ساده پښتو کې یو ماشوم داسې پوه کړو، بیا ورته وایي چې بچې ګوره د دې ترکیب بلې طریقې سره کوې، لکه بیس الرجل امرون، نو دا بیس چې کوم دی نو دا فعل ذم دی. اوس الرجلو دا د دې لپاره چې کوم دی نو څه فاعل دی، د دې په فاعل باندې به الف لام چې کوم دی نو دا به داخل شوي، نو بیس فعل ذم الرجلو دا د دې لپاره فاعل شو. اوس دا امرون چې کوم دی نو دا امر بدی بیان شوله، نو دا امرون دا اوس مخصوص بالذم دی، مخصوص بالذم. نو ترکیب به موږ څنګه کوو؟ فعل ذم سره خپل فاعل مخصوص بالذم جمله انشائیه شوله. دغه شان کو د یو کس هغه صفت بیان کړی شوي، نو ماشوم ته به وایي چې بچې د دې ترکیب به چې کوم دی نو موږ داسې کوو نعم الرجلو، نو دیمه فعل مدح الرجلو ولا فاعل شو، او دا امرون چې کوم دی نو دا ولا مخصوص بالمدح شلو، نو نعمه سره د خپل فاعل او د مخصوص بالمدح جمله انشائیه شوله. دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو په دې باندې بیا پوه کړو. بیا به هر کتاب کې دوه درې قاعدې پکې شته دي، هغه هم ورسره چې کوم دی نو ورته وښایي چې د دې دغه چې کوم دی نو فاعل هغه کو مر باللام نه یا خو د هغې اضافت وجې الف لام والا اسم د شی وي، لکه ورته دې ووایو چې نعم صاحب العلم بکرون، یا دغه شان کوم دی نو نعم صاحب العلم زیدون، نو په هغې باندې څو کو الف لام نه ورته داخل کو چې د دې دا فاعل به معرب باللام وي، یا کو معرب باللام نه خو مضاف الیه به وي، او دا مضاف الیه به داسې اسم راغلی چې په هغې باندې به الف لام سي یا داخل به وي. نو دې طریقې سره د ماشوم سره بیا به دې کې اجرا وکړو.